زلزلې ولې راځي؟ وجه څه ده؟ حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها نه تپوس وشوی زلزلې ولې راځي؟ عایشې رضی الله تعالی عنها ته وفرمایل وایي زلزلې د درې وجو نه راځي. درې علامات دي چې کله دا موجود شي نو بیا زلزلې په خلکو باندې راځي، بیا عذابونه په خلکو باندې راځي. یو علامت دا دی چې کله ښځه دا د خپل خاوند دپاره خوشبو نه لګوي او د نورو خلکو دپاره خوشبو لګوي، دا بیا به په دې قوم باندې زلزلې راځي. تاسې وګورئ کو استاذه ده په سکول کې نو خپل خاوند دپاره خوشبو نه لګوي، خو چې کله سکول ته ځي نو بیا خوشبو لګوي. دغه رنګې که مارکیټ ته زنانه ځي نو خوشبو لګوي، خاوند ته نه لګوي. دغه رنګې چې بل چېرته ځي نو خوشبو لګوي، خاوند ته هغه شان خوشبو نه لګوي. هغه شانتې ځان دغه رنګې زیب او زینت خاوند ته نه کوي څومره چې بار خلکو دپاره کوي. نو چې کله داسې قسمه ښځې سیوا شي نو بیا به قیمت راځي. دویم علامت دا دی چې کله ښځه خپل مخ دا نورو خلکو ته ښکاره کړي نو بیا به زلزلې راځي. چې کله مخکې بې باکي کوي، مخ ښکاره کوي، دغه رنګې د نورو ښځو څه کښېني، هغوی داسې ښځې چې هغې زناکارې هغوی ته مخ ښکاره کوي، پردو سړو ته مخ ښکاره کوي او دا زیب و زینت هم ته کوي، مخ هم ته ښایسته کوي، مخ نه پټوي. دغه رنګې نامحرمه خلکو ته مخ ښکاره کوي. نو دا دویم علامت دی په داسې خلکو باندې به دغه زلزلې راځي. او دریم چې کله شراب او زنا سیوا شي نو بیا به زلزلې راځي. چې کله شراب خلک څکي نو بیا هم زلزلې راځي، او چې کله زنا سیوا شي نو بیا هم زلزلې راځي. زنا به وفرمایل زنا مختلف قسمونه دي. یو زنا د سترګو ده چې ته په سترګو باندې زنا کوې. یو زنا د لاسونو ده، په لاسونو باندې سړی زنا کوي. د خپو زنا ده، د غوږونو زنا ده، دغه رنګې د ژبې زنا ده. د مختلف قسمه زناګانې دي چې کله زنا عامه شي نو بیا به زلزلې راځي. نو دا درې قسمه علامات حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها وفرمایل چې دا درې قسمه علامات کله سیوا شي نو تاسو بیا تاسو زلزلې بیا وینئ، بیا به زلزلې راځي. او تاسو ګورئ چې کوم ځای کې زلزله راغلي یا راشي نو تاسو وګورئ هلته فحاشي دا په 1 نمبر باندې دومره فحاشي سیوی په خلکو کې چې خلک د مخ ښکاره کېدو کې او په خوشبو لګولو کې او دارنګې په زنا کې دا ورډوب شوي نو الله رب العزت پرې زلزله راولي.